د رمضان میاشت فضیلت هم د قرآن په وجه باندې حاصل دی. نو څوک چې د قرآن کریم یو ټکی تلاوت کوي، حدیث مبارک کې راځي من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه. څوک چې د قرآن کریم یو حرف وایي، یو حرف دته په یو حرف باندې یو نیکی ده. والحسنه بعشر امثالها، او د یو نیکی به لس چنده ملاویږي. دا قانون دی په دنیا کې، انسان یو نیکی وکړي د هغې لس چنده ملاویږي. بیا نبی علیہ السلام فرمای لا اقول الف لام میم حرف، زدانه ویم چې الف لام میم یو حرف دی، ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف ځان له حرف دی، لام ځان له حرف دی، میم ځان له حرف دی. نو په دې وجه باندې که یو انسان وایي الف لام میم، د ده په عمل نامه کې لس نیکیانې ولیکل شي. او بعض محدثین دا فرمایي چې دا الف چې کله ته ادا کوې نو دا الف چې کله لیکل کېږي دې کې ځان له 3 حرفونه دي، لام کې ځان له 3 حرفونه دي، میم کې ځان له 3 حرفونه دي. نو که یو انسان الف لام میم وایي نو د ده په عمل نامه کې 90 نیکیانې ولیکل شي. نو بیا چې یو انسان یو رکوع تلاوت کوي، یو انسان یو سپاره تلاوت کوي، دا هغه به څومره لوی مقام وي. زما محترمو دا حافظان دا کمزوري ونه ګڼو، د قیامت په ورځ به زمونږ د ټولو نظرونه به د حافظانو باندې. ځکه دې حافظ ته به الله یو اعلان کوي چې ای حافظه تا خو به اسم جنت ته لېږمه، خو ستا په کورنۍ کې چې کم 10 کسان داسې دي چې هغې باندې جهنم واجب شوی دی، هغه هم ځان سره جنت ته بوځه. نو بیا به د خپل خاندان ټول خلک په ده باندې نظر ساتي چې حافظ صاحب ما ته وګوري او ما هم ځان سره جنت ته بوځي. د دې حافظانو سره مینه وکړو، محبت وکړو. آخري خبره کوم، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی کن عالما، عالم دین جوړ شه، او متعلما، کو عالم نشه جوړ دی کم از کم طالب علم شه، نو مستقبل کې به د نبی عالم جوړ شي. او مستمعا، طالب علم هم نه نو کم از کم د دغه علماو خبره اوریدونکی شه. او محبا، کو دومره هم نشه کولی د دغه علماو قاریانو سره محبت ساته. ولا تکن الخامس فتهلک، پنځم مه جوړېږه هلاک بشي. پنځم څوک دی؟ ان تبغض العلم واهله، څوک چې د علم او د علماو سره په زړه کې بغض ساتي. پنځم مه جوړېږه. نو ان شاء الله العزیز مونږ نیت وکړو د قرآن کریم د خدمت دپاره. الله جل شانو د دغه ماشومانو د دغه علماو انتخاب کړی دی. مونږ به هم د دغه علماو سره مرسته کوو په هر صورت کې، په هغه د دستربندۍ په صورت کې وي او په هغه د دینی مدارسو کې د داخلې په صورت کې وي، او که په هر صورت کې د علما مونږ ته اعلان وکړي چې مونږ حاضر ناظر ولته ان شاء الله حاضر به یو. الله دې موږ ته توفیق راکړي.